بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأواخر من رمضان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. امام محترم ورونو، د رمضان مبارک میاشت ده. د رمضان مبارک په آخري عشره کې یو اهم عبادت دی چې هغې ته اعتکاف ویل کېږي. اعتکاف دا د دې معنی لغوي معنی دا ځان بندول، او اصطلاحي معنی دا ده چې د الله سبحانه وتعالی د رضا دپاره په داسې جماعت کې کېناستل، ځان حصارول چې په هغې کې ټول کال 15 وخته په جمع سره لمونځ کېږي. اعتکاف د رمضان مبارک د 20مې روژې د نور د پریوتلو نه مخکې شروع کېږي، او د رمضان مبارک د آخري روژې د نور د پریوتلو سره ختمیږي. اعتکاف دا سنت دی که واجب دی که فرض دی؟ نو مولانا نور الهادي شمس دامت برکاتهم العالیه هغه په در مختار په حواله سره لیکي چې اعتکاف سنت مؤکده علی الکفایه دی. سنت مؤکده علی الکفایه دی ته ویل کېږي چې د ټول کلی نه که یو کس اعتکاف ته کېناستو نو د ټول کلی ذمواري هغه به د یو کس سره ختمیږي. خو که د یو ټول کلی نه یو کس هم اعتکاف ونه کو او کېناستو، اعتکاف اصطلاحي که یو کس هم اعتکاف ونه کو د ټول علاقې نه او د ټول کلی نه، نو ټول کلی به دې باندې ګناهګار دی. مثال د جنازې د لمونځ دی، که د کلی نه یو کس ادا کړه نو د ټول کلی ذمواري به ختمیږي. اعتکاف نبی علیه الصلاة والسلام ټول کال هر کال اعتکاف هغه کړی دی. د رمضان مبارک آخري 10 ورځې ټول کال اعتکاف هغه کړی دی. حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي ان النبي صلی الله علیه وسلم كان يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. نبی علیه الصلاة والسلام با هر کال اعتکاف کو، او تر دې پورې چې نبی علیه الصلاة والسلام وفات شو. چې کله نبی علیه الصلاة والسلام وفات شو نو حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې د نبی علیه السلام نه وروسته به د نبی علیه الصلاة والسلام ازواج مطهراتو هم اعتکاف کو. د ښځو دپاره اعتکاف هغه په کور کې دی، په کور کې په هغه ځای کې چې کوم ځای د لمونځ دپاره خاص کړی په هغې کې د دپاره اعتکاف دی. په جماعت کې په مسجد کې د ښځو دپاره اعتکاف دا مکروه دی. د اعتکاف نبی علیه الصلاة والسلام به هر کال کو. حضرت یو صحابي رضی الله عنه فرمایي چې د نبی علیه الصلاة والسلام نه د یو سفر په وجه باندې اعتکاف یو کال پاتې شو، نو بل کال لی 20 ورځې اعتکاف وکړو، یعنی منځنۍ 10 ورځې او آخري 10 ورځې اعتکاف نبی علیه الصلاة والسلام وکړو. او په کم کال چې نبی علیه الصلاة والسلام د دنیا نه رخصتېدو نو د هغې کال نه یو کال مخکې نبی علیه الصلاة والسلام 20 ورځې اعتکاف کړی. مولانا نور الهادي شمس دامت برکاتهم العالیه فرمایي چې د دینه دا معلومیږي، یعنی غالبا د دینه دا معلومیږي چې نبی علیه الصلاة والسلام دې طرف ته اشاره کوله چې را روان کال له به زه نه یم، نو ځکه یې یو کال مخکې 20 ورځې اعتکاف وکړو.